هغه کس چې مسلماني د غزه او د فلسطین په مسلمانانو باندې خفه کیږي هغه د دې مهمې سو ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د رمضان المبارک محترمه میاشت د 13 شوه. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو روزې عبادتونه په خپل دربار قبول او منظور کړي. محترم مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې په فلسطین کې او خاص کر په غزه کې په مسلمانانو باندې یو ډېر لوی د ظلم انتها ده او تر اوسه پورې پای کې د 40,000 پورې کسان شهیدان شوي دي چې پای کې د 15,000 نه زیات ماشومان بچي دي. دې وجې نه زما درخواست دا دی چې د غزه میدان چې دی هغه د قبرونو دپاره تنګ شوی دی. په کومو روډونو کې چې کیاري او ونې خلک کري د روډونو په منځ کې په هغې ځای کې قبرونه جوړ کړی شو او ډېر سکولونه په دې وجه باندې بند کړی شو چې په هغې سکولونو اعلان دا وکړو چې کومو بچو په دې سکول کې سبق وي دا بچي چې دي ټول شهیدان کړی شو. محترمو، په دې دوران کې د امت مسلمه د 80 نه سوا ملکونه د 2.25 ارب نه سوا مسلمانان او د 80 لکو نه سوا فوج دا دغه مسلمانانو په شان دی ولاړ او ایون دا چې د مسلمانانو اټم بم د دغه غزه د مظلومانو هیڅ امداد نه کوي. د دې وجې نه موږ ټولو له پکار دا دي چې د دغه غزه د مسلمانانو دپاره خصوصي دعاګانې وکړو، دا پیغام موږ خلکو ته ورسو او دغه مسلمانانو ته د دوایۍ، دغه مسلمانانو ته د خوراک، د کپړو او دغه مسلمانانو ته د ضرورت زندگی انتهایی ضرورت دی. په دې سلسله کې تر اوسه پورې الخدمت فاونډیشن د 2 ارب روپو نه سوا د هغې سره د دوایانو، د خوراک او د امبولینسز او په مختلفو مندونو کې امداد کړی دی. ان شاء الله تعالی الخدمت فاونډیشن په دې ټولو روژه کې یو مهم وچلو او د اختر په ورځ د اختر په مانځه پسې په عیدګاه کې به د الخدمت فاونډیشن کارکنان دا به ولاړي او دا به د غزه د مسلمانانو دپاره د احتیاطو او اپیل کوي خلکو ته. زما د بونیر ټولو عوامو ته درخواست دا دی چې هر یو هغه کس چې مسلماني د غزه او د فلسطین په مسلمانانو باندې خفه کیږي هغه د دې مهمې سو ګرځئ، په خپله په دې کې احتیاط هم ورکئ، په خپله په دې کې مدعیم جوړ شئ. دا نه څه سیاسي ایشو ده، دا نه څه د بل څه دپاره ده، بلکې دا چې د دغه غزه د مسلمانانو دپاره د هغوی د تکلیف ته کمولو دپاره، په هغوی باندې د راحت راوستو دپاره او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آیا حدیث ته عملی جامه پهنولو دپاره چې د مسلمانانو مثال دا د یو وجود دی چې په یو حصه باندې دړي نو په بل حصه باندې هم تکلیفي. د دې وجې نه زما درخواست تاسو ته دا دی چې تاسو سبا د اختر په دې مانځه کې د ټول د غزه مسلمانان یاد هم کوئ، تاسو له خپل احتیاط هم ورکئ، په خپله باندې ودرېږئ او ټول امامان صاحبان په دې باندې خبره هم وکئ او د هغې دپاره भरपूर تاسو احتیاط راټول کړئ او خدمت فاونډیشن ته حواله کړئ. جزاکم الله خیر.